دا په دې کې دا دغه دی که نه چې دا یو خو عقاید زمونږ د دې سره دا دغه دی چې زمونږ د اسلام حصه ده او زمونږ د ایمان حصه ده چې په دې باندې بعضې خبرې دي چې دا عقیده نه لري سړی پې د اسلام نه وځي سړی پې د ایمان نه وځي نو دا عقاید په خپله باندې وي زده کول په صحیح طریقې سره لکه یوازې دا نه چې بس موږ سبق ووایو خبره ختمه شوله نه اوس د امتحانه پورې چې څومره هم دغه دی دا کار هغه په صحیح طریقې باندې دا سبقونه تاسو ته یاد شي او بل دا چې په دې باندې تاسو ښه ځان پوهه کړئ لکه یوازې د امتحان دپاره نه چې امتحان باندې به ته یا به کامیاب شي یا به کامیاب نه شي هغه پرېږدوه خو دا ماته څه وایي چې د عقیدې خبره ده که نه او د عقیده دا ده چې لکه موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو نو که موږ په خپله باندې زموږ عقاید مضبوط یا موږ صحیح یاد کړي نو موږ به د بل غیر خلکو سره به موږ خبرې اترې کولی شو یا نن سبا زموږ په سکولونو کې په کالجونو کې چې کوم هلکان دي نو د هغه اکثر عقاید چې دا ګډوډي اته دا پته نه لګي چېرې زه په کومه عقیده باندې یا به مدرسو کې ډېر شی مدرسې کې هلکان دي اته دا پته نه لګي چې هلکه موږ ماتوریدي یو که موږ اشاعره او ماتوریدیه کوم خبرو کې فرق دی په کومو کې خبرو کې نشته موږ معتزلي یو که معتزله نه یو دا معتزله پکې څوک دي فلاسفه پکې څوک دي حکما پکې څوک دي ډېر شه کسان دي چې په مدرسو کې لکه سبقونه علمونه هم کوي پته ورته نه لګي هاي وجه دا چې لکه موږ دا ځان له دا خبره به ګوتر وکړل چې ګران دی نو بس خبره خلاص چې ګران دی جو څه چلو شو دا هر کار الله پاک په مهنت باندې دا اسانه لکه هیڅ یو کار په دنیا کې دې نشته چې هغه ناممکن وي الله تعالی فرمایي وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى انسان چې څومره کوشش کوي دته به داغي خامخا فائدہ به ملويږي او انسان چې سم کوشش کوي دته داغي فائدہ خامخا ملويږي څومره د مهنت کو څومره د کوشش کو الله تعالی پای باندې نتیجه مرتب کوي الله تعالی دا چا مهنت ضایع کوي نه کته لس پیری ته وې پلس پیری په پونش به ورسمه پیره به الله تعالی پوږي او چې مخ کې ته و چې دا ګران دی ته ته نږدې کېږي نه نو بیا خدای هیڅ فائدہ نشته نه وایي به باندې دا خبر ده نو بس چې ګران دی دا الحمدلله دا نور کتابونه بس تاسو لا ختم شي یا نه ختم شي دا پکې ختم شو چې مطلب نور نه ختم شي دا ختم شي دا غینه خدا آسان دی کنه چې دا ختم شوی دا نور لاندې ختم شي اګرال مې موږ په پنیمه کې پرې خو ده هغه پوهیږي به باندې یو دور دې سبې په کې چې دا ګران دی بس هم په ځین کار نه کوي لړکوا نو ګران نه دی لکه مهنت او کوشش وکړي پوهیږي به باندې نو دعا به الله تعالی نه کوي چې الله تعالی زموږ څومره په دې کې مهنت کړه دې کوشش کړه الله تعالی دې موږ په اخر کې دا پکار راولي او الله ته معلومه ده چې دې زموږ دې کتاب اول نه کالو مو بل دې موږ په دای کې په علم چې موږ کوو نو موږ په نه پوهیږو سي او زموږ استاد محترم دی الله پاک ډېر زیات خوشاله کوي موږ ډېر خپل ویلو ولکه دا موږ چې اول نه کالو ما به موږ ته چیرې ما خو لکه دا ما په ځین کې نه راځي خو بس چې ثواب د پاره وایم او چې لکه تاسو وخت نه ځای کیږي نور لکه موږ دا ویل نه او بیا الحمدلله موږ چې د خدای پاک دا موقع نه راکړي چې موږ وای په دې دونه کلونو کې وسکل اولنې کالو نو موږ به کوم کمه کو دای وړي چې وي او موږ کمزوري او الله تعالی نه بسوال کو چې الله تعالی موږ معاف کړي څومره موږ په دې کې مهنت کړل کوشش کړل الله تعالی ته پته ده لکه ما ټول کتابونه مطالعه په یو ټیم کوله د نور کتابونه ما څومره ټایم به اوسو دا دوه ټایم دو چند ټایم به اکثر دې کتاب واغستو تاسو د برکت نه الله تعالی موږ ته دا رعایت کو ډېر کړه ته به دې سوچ لکه زه په کلاس کې په کور کې ما ډېر زیات وکړو زه به نه پوهېدم په دې باندې او لکه بس دلته ما ویلو الحمدلله تاسو د مهنت ته وجنه تاسو د برکت ته وجنه الله تعالی به موږ پوکړو نو لکه دا خبره چې دا نه د پکار چیرې دا ګران دی دا آسان دی او لکه ناممکن نه دي ګران او دا خو لکه دای چې لکه سړی مخې ته دا خبرې نه وړي ډېر ښه خبرې چې موږ په لاول ځل باندې پکې واورېدلې موږ مخکې نه ویلې په نورو کتابونو کې دلته ویل دي نو خامخا لکه مشکل خو وي ولکه الله تعالی آسانونکی ذات دی الله تعالی دې موږ ته ټول علوم آسان کړي الله تعالی دې موږ کې فائدہ کړي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل والسلامة من كل لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين
ويا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا الله زم گناهونه معاف کړي یا الله پرو پته مسلمانانو گناهونه معاف کړي یا الله ستا احسانات موږ باندې ډېر زیات لوی دي یا الله ته ډېر زیات رحمان او رحیم ذات دی یا الله ته ډېر زیات کریم ذات دی یا الله ته ډېر زیات غفار او وهاب ذات دی یا الله موږ ته خپل ځان معلوم دی یا الله موږ ته خپل ګناهونه معلوم دي یا الله موږ ته خپل کرتوتات معلوم دي یا الله موږ ته خپل نقایص معلوم دي یا الله ته په موږ باندې خپل عظیم الشان رحم او فضل کړی دی یا الله ته موږ باندې خپل احسان کړی دی یا الله خپل علم ته دې راوښکړو یا الله خپل دین ته دې راوښکړو یا الله زموږ د سینې د دې دین دپاره یا الله منور کړي یا الله زموږ کې هغه طاقت او قوت پیدا کړي یا الله څنګه چې رحماني عالمان دي کوم چې رباني عالمان دي الله د هغې صفات په موږ کې پیدا کړي یا الله موږ ډېر کمزوري یو یا الله موږ د حضور صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه یا الله ډېر زیات لري یو یا الله نه په سبقونو پوهېږو یا الله نه د محنت په چل پوهېږو یا الله نه په عبادتونو باندې پوهېږو یا الله ته زموږ حامی او ناصر شي یا الله ته زموږ مددګار شي یا الله موږ څومره په دې کتاب کې یا الله په نورو کتابونو کې محنت وکړو کوشش وکړو یا الله ته زموږ قبول کړي یا الله موږ په دې کې څومره کمی شوی دی کوتاهی شوی دی یا الله په مطالعه کولو کې یا الله په ویلو کې یا الله په اورېدلو کې یا الله په اورولو کې یا الله ته موږ ته معاف کړي یا الله موږ اقرار کوو تا ته یا الله موږ ډېر زیات مختورن یو یا الله په کوم طریقه باندې چې ویل دي یا الله په کوم طریقه باندې چې محنت کول دي یا الله په کوم طریقه باندې چې یا الله د دې وړونه محنت اخیستل دي او کار اخیستل دي یا الله په موږ کې هغه طاقت نشته دی یا الله په موږ کې هغه قوت نشته دی یا الله موږ معاف کړي یا الله موږ معاف کړي یا الله په دې ګناه باندې موږ بره نیسي یا الله موږ د دې علم ډېر زیات ناقدري کوو دې کتابونو ډېر زیات ناقدري کوو یا الله په دې ګناه باندې موږ ونه نیسي یا الله په دې ګناه باندې موږ ونه نیسي یا الله ته زموږ په حال باندې رحم فرمایلی کې یا الله موږ چاته محتاج مه کړې یا الله د خپل ذات علي نه علاوه یا الله په دنیا او په آخر کې الله موږ چاته محتاج مه کړې یا الله د خپل ذات علي نه علاوه یا الله زموږ د لاسونه یا الله د خپل ذات نه علاوه چاته اوچت مه کړې یا الله موږ د خپل در موږ له دومره راکړې یا الله چې ته پرې زموږ نه خوشحاله شي یا الله زموږ زندګیانې یا الله زموږ عمرونه یا الله زموږ علمونه داسې که یا الله چې ته پرې زموږ نه خوشحاله شي یا الله زموږ جان زموږ مال زموږ وخت یا الله زموږ د علم یا الله زموږ دپاره حجت وګرځوه یا الله په موږ باندې حجت مه ګرځوه یا الله موږ ډېر زیات کمزور یو یا الله موږ په دعاګانو نه پوهېږو یا الله موږ په عبادتونو نه پوهېږو یا الله څنګه نیکان بندګان دي یا الله ته کوم خپل نیکان بندګان څنګه خوښ دي یا الله موږ هغه شانتې وګرځوه یا الله د مرګه پورې یا الله زموږ تعلق د خپل دین سره د دیندارو خلکو سره د علماء کرامو سره یا الله د صلحاو سره یا الله وساتلی یا الله څومره زموږ په زندګیانو کې پریشانیانې دي یا الله ختمې کړه یا الله په دې مجلس کې څومره کسان بیماران دي یا الله زموږ په کورونو کې څومره بیماران دي یا الله ټول د نیک عمل دپاره شفای کامله عاجله دایمه مستمره ورکړي یا الله څومره کسان وفات شوي دي په نږدې زمانه کې دي مخکې دي یا الله ټولو ته یا الله مغفرت نصیب کړي یا الله په اسماندګانو ته صبر جمیل ورکړي یا الله د کوم استادانو په ذریعه سره یا الله د کوم ذرایعو په ذریعه سره چې الله موږ ته د علم را رسېدلی دی یا الله دا کتاب او نور کتابونه یا الله د حضور صلی الله علیه وسلم پورې زموږ څومره استادان دي زموږ صلحا دي زموږ پیران دي مرشدان دي یا الله ټول ته یا الله په دې ثوابونو کې حصه ورکړي یا الله د دوی په برکت باندې یا الله موږ ته د علم را نصیب کړي یا الله زموږ څومره کمی کوتاهی شوی یا الله موږ ته معاف کړي یا الله موږ بیا اقرار کوو یا الله موږ د کمی کوتاهی معاف کړي یا الله په دې کوتاهی باندې موږ راونه نیسلی کړي یا الله زموږ د دنیا زندګي یا الله په خیر سره په عافیت سره تېره کړلی کړي یا الله د هسپتالونو نه
خیر وبند تکلیفون نه یا الله زمونږ حفاظت فرمایله کې یا الله به حساب کې ته جنت ته داخل کې یا الله د جهنم د سختونو تکلیفون نه یا الله موږ وساتل کې یا الله موږ ټول جنت الفردوس په خوشاله من داخل کې وصلی الله علی النبی الکریم وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دا